یو بل سوال کړی دی وای منځ په څو کالو کې فرض کیږي چې کله څوک بالغ شي نو منځ په فرض شي او د بلوغ بعض علامې وي د الکانو جداوي او د جنکو جداوي کاغه علامو کې علامې ښکارا شي نو بس هغه وخت نه بلوغ شروع کیږي او کچرته س علامې ښکارا نشي نو چې 15 کالو ته عمر ورسیږي کالک وی کې جنې وي نو بس هغه بالغان دي هغه باندې منځ فرض ده خو نور ماشوم به سړی د 2 کالو نه په مانځ باندې ودرې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مروا اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنین تاسو خپل بچو ته حکم کوئ د مانځه چې کله هغه د 2 کالو وي او بیا چې کله 10 کالو ته ورسیږي نو به په وهي مطلب دا دی چې 2 کالو باندې ودروي نو بیا کله کوي کله نه کوي نو پروا نه کوي خو چې 10 کالو ته ورسیږي او منځ قضا کوي نو وهي په دا وهل ادبن دي د لپاره چې دی بیا آینده بالغ شي چې منځ پرې نه دي دی وخت نه به د منځ عادي کوي یو بل سوال کړی دی وای چې بیت الخلا وی پاغي کې د کمود بمبه بیلې او د اودس بیلې نو اودس کول څنګه دي جایز دي خو بهتر نه دي مخکې ما دا ویلي چې باید چارندام بهر وکړي شي که سړی بسم الله وای نو هم بهر ویلې شي دنه نشي ویلې چارندام چې سړی کوي نو د چارندام شروع کېدو نه مخکې به سړی بسم الله وای خو دنه په بیت الخلا کې یا غسل خانه کې بسم الله ویل دا منه دي دغه شان اعضاء چې سړی وینځي پاغي باندې د شهادت کلمه وای نو هغه بهر ویلې شي خدانه ویل داغه منع دي نو بنا بر ضرورت جایز ده البته بهتره ده چې چارندام بهر وکړي شي یو بل سوال کړی دی بهر ملک چې مړی شوی او بیا کاغذات برابر کې دلته پاکستان ته راوړي او هغه وی چې تاسو مونږ ته کاغذات راوړي مونږ د سره امداد نو کوي شي بالکل کوي شي خبره بل سوال کړی دی چې څوک د مکاتبو پیسې راوړي حواله کوي نو دغه حواله چون کې د معلمینو تنخواګانې وي نو هغه تر رسول کېږي نو خرچه هم پاغي باندې چې هغه نه 50 روپۍ کټ کېږي دغه حواله چې دی باندې خرچه راځي نو دا خو جایز دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورو سوال کړی دی وای جمع کې د امام سره شامل شوم خو ځړه کې مې دا شک و چې ما نه یو رکعت تله یا نه دتله نو ما سره چې کوم خلک راغلي وو نو هغه ته مې خیال وو هغه امام سره سلام وګرځو نو ما وګرځو بس صحیح ده نو بیا دا سي معلومیږي چې ستا مونږ پوره و نو سوال کړی دی چې یو کور 15000 روپۍ کرایه لري او مالک وای چې 8 لک روپۍ ما تراکه کرایه 15000 راکوه یعنی 8 لک ایڈوانس راک ایڈوانس د وجه نه کرایه کې کمای کول سود ده دغه سود ده وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو سوال کړی دی چې ملګری دی دوبۍ کې هغه وی چې زدل ته ډالر اخلم به پاکستان کې بدلوم دې کې خو خبره نه جایز دی یو بل سوال کړی دی چې ماشوم د سلور میاشتو یادې نه زیات د مور په خېټه کې هغه بیا ضایع شي هغه آخرت کې پکار راضي او بالکل راضي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه اولاد دا شفاعت کوي د قیامت پر ورځ د مور او پلار او الفاظ دا سي راضي اولو بالسقط اگر کاغه معشوم نا تمام معشوم وي یعنی اعضاء پورا لا جوړ شوی نه چې هغه ضایع شي نو هغه هم سفارش کوي ان شاء الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو سوال کړی دی چې یو خزي تخاون وای که زما د اجازت نه بغیر پلار کرا یا اورور کرا لاړې نو په ما باندې پدریو کانو طلاق ہے نو که اجازت نه بغیر لاړ شي بیا طلاق واقع کیږي او که اجازت غواړي هر وخت چیزي بیا طلاق نه واقع کیږي یو بلور یو دغه را لګل کلیپ را لګل ده نو دا کم جاهل مرکب دی چې هر څوک دی او
دا د فاسق او د فاجر سړي کار دی چې یو کلیپ دغه کې او بیا خلکو ته وایي چې دا دومره کسانو ته ولې بعضې پکې قسمونه هم ورکوي او بعضې دام پکې وایي چې داسې خوشخبري به واورې که دومره کسانو ته دې ورسوله او که ده ودې نه رسوله نقصان به درته ورسېږي دا د بېدینه خلکو خبرې دي